دا یو حدیث ته دوامه چې تاسو خوشاله شئ درې واړه خبرې پکې پرتې دي ځان له پکې سوچ وکړئ د معراج واقعه ده د دواړو جهانو سردار مبارک بیت المقدس ته تشریف وړو تمام پیغمبرانو ته الله راولولي هر پیغمبرو ته صفاتنامه پیش کړي آدم علیه السلام وایي زما بچی په خیر علي درود پی وایي درود به څوک وایي تاسو مونږه ځکه چې پیغمبرانو ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا شیس علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا زما بشارت دی اسماعیل علیه السلام وایي دا زما بچی دی یو پیغمبر دی په دې پیغمبرانو کې ناست دی هغه ورته ګوري داسې او بیا دې خوا ګوري بیا دې خوا ګوري او بیا دې خوا ګوري د هغه پیغمبر نوم دی حضرت یعقوب علیه السلام نو بابا ورته आवाज کې خپل بلار اسحاق علیه السلام ولی بچیا نو دې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري کله یوسف ته ګوري کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري کله یوسف ته نو چې هغه الله اکبر لارو دې بچیا ولی وی ما وی چې زما زوی خیسته دی خو د دواړو جهانو سردار د څوک نشي رسي لک چټه مختصر شي د دواړو جهانو سردار مبارک ته نشي رسیدي وی فرمایل یعقوب علیہ السلام یا رسول الله یو درخواست ته کوم وی سو وی زما دا درخواست منظور کا چې زه په جنت الفردوس کې ستا گاونډي شمه نو یادو ساتي نه وګیوالو دې خبره د سوچ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل السلام ته وکتل ویلار صلی الله علیه وسلم تاسو کا جبرئیل السلام واپس راغی یا رسول الله د یعقوب علیہ السلام دا سوال نه دی منظور ولی پیغمبر دی وی بل وجدا ما په جنت الفردوس کې ستا په گاوند کې ټول زمکه پلاټونه وکتل پاره کې خالی ځای نشته دی به کوم ځای کې پاتې دا ځایونه د چا دي د دواړو جهانو سردار مبارک ته پوښتنه کو وی جبرئیل دا ځایونه د چا دي وی دا ستا د امت د هغه خلقو دي چې څوک جمعتونه خانقاګانې جوړ راځي د جمعتونو سره تعاون کوي راځي خانقاګانې جوړ کوي تب په جنت الفردوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه به پیغمبران نه زیږي الله رب الجلال ختم نبوت عقیده مونږ ته پخه کی